بیا تاسو قوم مشران د حکومت افسران پیسې فیصلې د ملک پر رشوت کوي او ستا د قوم ملکانې په پسه کوي. پسې کوي پسه. دا پسه څه شی دی؟ دا پسه څه دي؟ دا پسه ستا د مور په داج کې راغلی دی؟ والله که زه تاسو پرېږدم زه په پاکستان کې د ایران غوندې انقلاب غواړم. د ایران غوندې 10 کروڑه پاکستان دی چې 2 کروڑه مې حلال کړي نه وي والله که دا 8 کروڑه د سړي زامن 2 کورونه ورانېږي او ورته 10 زره په 70 راوړه او 10 زره ته راوړه 2 کلي تباه کېږي 20 زره په 70 راوړه او 20 زره په 70 راوړه. پاکستان افسران مونږ غریبان کافران کړي دي چې پر رشوت فیصلې کوي. ستا د ملک دا مشران مسلمانان دي؟ دا غټې غټې کولې چې په سر زمونږ په دره کې زه د درې اوسېدونکی زمونږ په دره کې هغه ورځ زما د ځمکې جرګه یې کړې ده او هغه ملکانو 20 زره روپۍ زما د تره د زوی نه اخیستې دي او 20 زره یې دا بل نه واخیست. ماله لکه دا ولې وی چې استاذ چې دا ونه کو څه به خورو مالزمم والله کوه درېوالو ملکانو پرېږدم چې تاسو نه مې پرتګونه نه ویستي او په لوړ او په سمه مې په شرمونو نه یې چرموي. بېغیرته تاسو خلک ولې ګرموئ؟ نورو خلقو ته بد ولې وایي؟ ولې؟ خو دا یو غول دی افسر په کرسۍ کې ناست وې خوړه او تاسو جرګه په میدان کې په ځمکه کې ناستې غوله مه خوړه. دغه غول دی چې ته مردار شې زه دې د قبر سره ناستم یا د جنازې سره او صاحبه دغه غول دی زه بیا د سقاط په شکل کې خورم. ته مردار پروت خدایا ویې یا الله ته واړه جنتونه نه وای خدایا بیلي غرقه کې د کور وران دا پلیت مردار دا پوډري دا شرابي دا غل دا ډاکو دا د قوم او د ملک ټیکو خوړلو والا په ډېرو په پیسو کې چې ته زکات وباسې او ما ته یې راکړې په دغه پیسو به تازه وبخلی شم. اوی شراب نن اعلی شراب ستا په قبایلو کې خرڅېږي. ورشئ جمرود او دره دای ډیپو دی لوړګي نه خبر نه ډیپو دی دا شراب خرڅونکي پلیت چې مردار شي او صاحبان راغلي دي دوا وکړه چې خدای یې بخښي. زه چې لاړ شم درې ته دوا وکړه چې خدای بخښي وطن دعا وکړئ چې یا الله په څلور بولي کې قبر د لړمانو تنور کې قبر د اور تنور کې دا د قوم او د ملک او د ملت دشمن. ستا سقاط ما په زندګۍ کې سقاطونه او زکاتونه د چا نه دي اخیستي. په زندګۍ کې مزدوري مې کړې ده تجارت مې کړې محنت مې کړې تر ننه پورې کوم توکل برید ګرځم والله که د ضیاءالحق دغه بورې ښځې پروا نه لرم محنت کوم. زه چې خپله روټۍ خورم ستا څه پروا کوم؟ ستا د دې خیبر یو څو مالدار دي ما ته وایي چې مونږ له په ښه نظر نه ګورم زه ستا څه پروا نه د روټۍ تبادار دی نه یم د جامو دی نه یم د پیسو دی نه یم د څادر دی نه یم زه تا له ولې به راځم؟ رحمان بابا ته اورنګزیب بادشاه وی چې کله کله زما دربار ته راځه هغه وی زه وی آو ورته نن پترخ کې مې جانان پلاس کې مې جان دے نن پترخ کې مې جانان پلاس کې مې جان دے زکه اورنګ د زمانه زما غلام دے اورنګزیب بادشاہ
زد محمد رسول الله تصویر پترخ کې ګرځوم پزړه کې ګرځوم او د مایو جام پلاس کې ګرځوم اورنګزیبا والله زتا خپل غلام ګڼما نو غلام چرېم گویا کې قربان آقا غلام ته ناراضي ته زما غلام زبا ولې تا ته راځم نو عزیزانو عرض مې داو چې غوږونه پلاو کوي غوږونه پلاو کوي نن ستا په ملک کې څومره فتنې او فساد چې مونږ خلقو په دې قوم کې د دین په نامه جوړې دي دومره فساد او فتنې په مقدس مکه بل ځای کې نشته مونږ جوړ تاسو قوم مونږ هم د دین پرنګ کې دوکه کوو مونږ ستا دا عقیده ده چې کدی بجلیګر مولا عالم څه ور نه کړه نو جوړ زغر کې دا څه وایي چې قربان دې سمه داونه به مینو به هلته یو بزرګ مونږ زره ناستو نو یو دریوال دا تیراواله پریده را هغه 300 روپۍ ورکړي چې قربان دې شمسه دې داونه به مینو به یا الله دا کامیاب خدای دا کامیاب خو چې هغه پریده لارو لاس مې ولا تاو کو 300 روپۍ مې دیواره ماته ما خدای دې خونه ورانه کماته وي ما پریدم دینا بعد 3 روپو مچی رو غوښتو 2 روپو چای مال عزیز زماو پیسې تعالی درکې دا خدای دا پریدي ورکه ما مونږ لا خو نه مرانه کړ کلاو غوونه کوي کلاو د دین پرن نن خلق وای چې دیوبند علما چې دي دا اولیاء نه مني بزرگان نه مني پیران نه مني ٹھیک ده د دیوبند علما اولیاء نه مني بزرگان نه مني پیران نه مني په کلاو غوږونو بیا واورئ کم عالم چې اولیاء نه مني بزرگان نه مني کرامت د اولیاء نه مني هغه عالم مسلمان هم نه دی خبره خلاصه شوه اوس کدا چې څوک بیا راغی دا د طاهر القادری خبر وکړه طاهر القادری ماجری نشتا دا سوچا سمجھ سکیم دے د ضیاء الحق دا د پیرنګیانو شاګرد دی پیرنګي اصول داو چې قوم جنگوا او حکومت کوا دا د پیرنګي اصول چې قوم جنگوا او حکومت کوا ضیاء الحق شیعہ سنی فساد دیوبندی بریلی فساد دا ضیاء الحق قصدن جوړ کړی دی چې دا قوم او مليان او پیران سرنختی چې ماته مخه نه زما په خبرو پوهیږي د دیوبند علما په خدای قسم چې ژوندي اولیاء مولانا اشرف علي تھانوی رحمت الله علیه د زمکه په سربا دا اشرف علی عمر ولی پیدا نشه دا غيو کرامت درته وای د پیرانو روټي خلاص مليان پیدا کړی روټي خلاص کنه جی ناغي پاسي چرونو کرامت دا رحمتونو ډېره نه پیانه کرامت زدته کرامت خو اول تاسو پیژنئ نه معجزه پیژنئ نه بیا معجزه او کرامت کې فرق پیژنئ نه چې معجزه څه ته وایي او کرامت راشي کنه تاسو دا د لوړګي خلق کم از کم دا بازار سره جوړ شي لوی عالم تاسو په دې جمعات کې خطیب او امام دی لوی عالم خدای بندگانو کبل وخت وزګار نه د شپې خوزګار یې دا فرقونه خو ته زده کوي چې معجزه څه ته وایي پیغمبر څه ته وایي رسول څه ته وایي نبی څه ته وایي کتاب څه ته وایي قرآن څه ته وایي بیا قرآن ته قرآن ولې وایي دا فرق ګرځي نو اوس پټکې یعنی دغه په څومره خواري کړي پټه اول جوړه کړي دا بیا استری کړي دا بیا داسې وخت
الګا دا څه په غم اخته چې ته پټه دی جوړه کړې ده چې دغه ښکارما ما ته چاوي دا رومال ما خو بس به تکلیف شه ده دغه سیراتاو کا سرنا کومز وخراغه مصالحه وی غواړه کم خلاصتي وینځل بوسم او چې کته کنه جی پټکه دیکھو وګوره کرامت درته وایم د دیوبندي علما مولانا اشرف علي لیکلي دي چې یو بزرگ لبل سره راغی ورته وی چې د قبر حال با څنګه راته معلومیږي چې قبر کې لاندې څه کی ا بزرگ ورته ویل چې بچیا کسورځ پس زمر شوم نو په قبر کې لاندې په لحد کې ما سره قلم او کاغذ کېدا څه سره کېدا او درې ورځې پس بیا راشه نو چې په ما لاندې څه تیر شوي وي آبه مې په کاغذ لیکلی او په درېم ورځ د قبر د پاسه به زما کاغذ پروت کرامت خرق العادت ته وایي د ولینا خلاف عادت یو کار صادرېدل دې ته کرامت بزرگ چې مړ شو دې سړي ورسره قلم او کاغذ په قبر کې کېښود په درېم ورځ چې ورغی نو ورته لیکلي د لاندې نه چې بچیا د قبر معامله ذوقي وه ذوقي معنا سکلو سره تعلق لري سکل سره که زه اوس تاسو ته وایم چې خوږ شی څه ته وایي تاسو تپوس وکئ خوږ څه ته وایي زه وایم خوږ شی د ګوړې غوندې شی د چینو غوندې تاسو عمر کې ګوړه او چینی چرته خوړلې نه نو تاسو به وایئ چې ګوړه او چینی څنګه مونږ خو الله که خوږ شی پېژنو نو که زه ټوله ورځ تقریر کوم په خوږ شي نو تاسو به پې پوه شئ او که لږه غوندې ګوړه مې درکړه او درته مې وایي چې خوږ شی دې ته وایي بیا خو به پې پوه شئ هغه لیکلي وو چې بچیا د قبر معامله ذوقي وه ما وسکله او تر روانې قبر ته ته به مسکې که زه هر څومره بیان درته وکړم نو په بیان به ستا په سمجھ کې را نشي ذوقي معامله وه په قبر کې چې ما سره څه وشو ما وسکله او ته به راشې په سترګو بیا وګوره اوس نصیحت میں درته دا ده چې جناب محمد رسول الله چې د قبر متعلق په حدیث کې څه لیکلي دي په هغې شپاړس یقین لره والله چې ما سره همغه معامله وشوه چې کومه معامله په حدیث کې ما لیدلې وه زما په خبره پوهېږي دې ته وایي کرامت بعد الموت دا د دیوبندیانو ایمان دی او دیوبندیانو عقیده ده زما په خبره پوهېږي دوی بیا څه روټي خلاص را پیدا کړي هغه روټي خلاص چې هغه ورځ په جمرود کې تقریر کړی دی او چې دا دیوبندیان چې دي دا کرامت او بزرګي نه مني دا کافر دي هغه نه تپوس وکړي چې بله ورځ په 400 کې ضیاءالحق راغلی و ا 15 لک روپۍ ته تا په کومه خوشاله کې واغ ما خبره هغه د مردان ماما چې راغلی او په جمرود کې تاسو غوندې قمقل دوکه کول هغه ته وایه چې د نثار خان وزیر په ځای کې ضیاءالحق له چې ته ورغلی وې 15 لک روپۍ دې په کومه خوشاله کې واغ او بیا دې ضیاءالحق ته ووایي چې دا منشیان مونږ پسې مه ګرځوه چې زمونږ جانچ پړتال کوي مونږ ورته منشیان نسو ساتلی په خپله بیا خرچ کوو مطلب یې دا و چې حساب رانه بیا مه غواړه الغټ من الغټ ولو کان پیشو سره دیوبندیان کرامت نه مني او دیوبندیان بزرگان نه مني دا د دیوبندیانو عقیده ده واورئ د دیوبندیانو عقیده درته ووایم شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه چاته چې مونږ او تاسو څه وایو پیرانه پیر صاحب د لګیاو تقریر کول واځ کول پیران دې ته وایي صاحبزادت ویلې چې خلک وایي چې پیران بازار له څنګه راځي پیران به بازار له نه راځي
والکه نه برز یعنی پیر ته وای چې همیشه به زه به درځم استاده خپې مې به سپوم را سپم ته به نه راځي بازار نه پیران به شراب خانو ته ننوځي پیران به د جوارای پرونو ته ورننوځي پیران به د پوډرو بټو ته ورننوځي او ورته به تقریر کوي خپل غاړه به آزادوي جناب محمد رسول الله نه دا پیران لوی دي جناب محمد رسول الله با در په کافرانو پسې د کافرو په کوڅه کې ګرځېدلو کنا ګرځېدو به په جنگ بدر کې په خپل ولاړو او د غشو بارانو په جنگ احد کې د اسلام د پاره خپل غاخونه مات کړي او کنا په غزوه خندق کې ګنتی را خسته وا او اعلان شوه چې په مدینه حمله کیږي نو جناب محمد رسول الله د صحابه سره ګنتی را خسته وا په خپل مورچه کنلې روټای نوا د درې ورځو نهارو صحابه د لوګي نه په خېټي پورې کانی تړلیو جناب محمد رسول الله ته نندره مورز د خېټي پورې کانی تړلیو ګورا پیغمبر ورته لمنو چتا کړه ناغه دو کانی خېټه پورې تړلیو صحابه ته وای چې تاسو څه خیال دی چې ګینه پیغمبر روټه خورلې دا تاسو وګیئ تاسو د درې مې ورځ نه هریئ او په خدای قسم ز څوره دی وشوي چې وګایم ما څوره دی وش بازارونو ته برازي په دکانونو بګرځي تبلیغ والا نن خلق د تبلیغیانو متعلق وای چې دا د امریکای ایجنټان دي وای دا څه تبلیغ والا د امریکای ایجنټان دي دوی له امریکای نه پیسې راځي د امریکای نه پیسې خو ماما چې تا ترازی اچھا ټول پاکستان ته پته ده چا راځي د امریکای پیسې خو د پاکستان حکومت ترازی چې په کابلیانو راوړيږي نو په مونږ راوسسي تبلیغ واوري زما دې د خدای په ذات قسم وي کپ مخ د زمکا دی وخت کې د 1,40,000 پیغمبرانو میشن کا ادا کړي اغه صرف تبلیغی جماعت ته او صرف تبلیغی جماعت